بسم الله الرحمن الرحیم. مختصرا نوافل باندې څو خبرې کوو. نوافل یومیه یعنی هغه سې لمونځونه چې هغه مستحب دي، نافله ورته ویلی شي، او یقینا ډېر زیات فضیلت او ثواب یې دی. مولا امام سجاد علیه الصلاة والسلام نه حدیث دی چې نافله لمونځونه داسې دي چې تاسو لمانځو کې کوم نقص و عیب وي هغوی ازاله کوي. مطلب دا چې مکملوي که چیرې قبول نوي شي مقام قبولیت ته رسوي. او مومن ناحقونه علامتونه هم څه امام حسن عسکري علیه الصلاة والسلام نه حدیث دی چې مومن 15 ناح کې د هغوی نه یوه ناحقه مولا دا ذکر کړي چې مومن هغه دی چې هغه 51 رکعات لمونځونه کوي ورځې کې. 51 رکعات کې 11 واجب دي او 34 رکعات نافله دي. د 34 کې مو سره یومیه لمونځونه کوم دي، صبح، ظهر، عصر، مغرب او عشاء دي خپلې خپلې نافلې دي. ظهر المنځ 8 رکعاته نافله دی، 2 رکعاته کیږي او ظهر نه مخکې پکار دی وکړي، ظهر المنځه نه مخکې پکار دی وکړي. او عصر ولا مازدیګر المنځه هم 8 رکعاته نافله دی، 2 رکعاته کیږي، عصر المنځه نه مازدیګر المنځه نه مخکې پکار دی وکړي. مغرب المنځ ماښام المنځ 4 رکعاته نافله دی، 2 رکعاته کیږي، هغه پکار دی ته ماښام المنځه مغرب المنځه نه وروسته وکړي. عشاء المنځ ماسخوتن المنځ ما تاسو ته هغه 2 رکعاته نافله دی، حقیقت کې یو حسابیږي، هغه پکار دی ته عشاء المنځ نه ماسخوتن المنځ نه وروسته وکړي. او په ناستې کیږي اکثر چې ما تاسو ورته یو 13 المنځ په ناستې وشي یو حسابیږي، که په ویلوړي د وکړو بیا په ناستې به 2 کوي، که په ویلوړي د کول بیا به 1 کوي. سبع المنځه 2 رکعاته نافله دی چې هغه سبع المنځه نه مخکې کیږي. او دینه هټ کر بیا 11 رکعاته نافله د شپې دی چې هغه کې 8 نماز شب یا نماز تهجد عنوان سه، 2 نماز شفع او 1 رکعت نماز وتر چې هغه نیمې شپې نه وروسته او صورت چې سبع المنځه ته نږدې ټیمي دغ کې کیږي. او سفر کې مهمه مسله دا ده چې سفر کې نافله لمونځونه آیا پکار دي چې وشي یا نه وشي. هغه لمونځونه چې هغه قصر کیږي، چې هغه نیمیږي، چې هغه ظهر دی، عصر دی او ماسخوتن لمونځ 4 رکعتي، هغوی نافله یا ساقطه دی. چې کوم لمونځونه یې ته قصر کیږي هغوی نافله ته مه کوه. کوم لمونځونه چې قصر نه کیږي پر عادي مثلا سبع لمونځ دی، مغرب لمونځ دی، ایدي بیا نافله پکار دی ته وکړي. همدې شان سره شپې لمونځ دی یعنی نماز تهجد دی، هغه یا سفر کې ساقط نه کیږي، پکار دی څه وایي کې. پروردګار عالم د موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې واجب لمونځو سم سم نافلې لمونځونه هم کوو، چې واجب لمونځو کوم کموالی دی، کوم عیبونه دي ورکې هغه پوره کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.